اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فإن خير الكتب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كتاب الطهارة باب المياه. کتاب الطهارت یعنی پدې کې به هغه مسلې ذکر کیږي چې هغه د پاکوالی سره، د اودس سره، د غسل سره تعلق ساتي، د کپړو د پاکوالی سره، د بدن د پاکوالی سره تعلق ساتي. او د دې مسلو منگ ہر یو ملگری تا ضرورت تے چه دا زدکو، چونکہ دا علم کتاب دے نو منگ بے پا آغا علمی انداز کے نوائیو کم چه منگا مدرسہ کے طالبانو توائیو، بلکہ منگ با دا حدیث ترجمہ کو او دا حدیث تا ترجمے سر با داغے مختصر مطلب چاگا ستاسو دا طولو دا پوہے مطابق وی انشاءاللہ آغا بذکر کو. باب المیاه دا اوبو متعلق خبرہ، یعنی پا دیزے کہ با اول دا اوبو کمی اوبدی چپاغے باندے اودس کیگی، کمی اوبدی چپاغے اودس نکیگی. دا حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجريه ثم يغتسل فيه. نبی علیہ الصلاة والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث روایت کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ الصلاة والسلام صحابی دے او سکم سلور کالا د نبی علیہ الصلاۃ والسلام په شاګردۍ کې پاتې شوی دی. د نوم عبد الرحمن ابن صخر دی او د جاهلیت په زمانه کې نوم عبد شمس. خلکو با د شرک نمونه یې ښودل، عبد شمس د نور بنده، او بیا نبی علیہ السلام ول نوم بدل ک عبد الرحمن نوم ورله کې ښودل. او ابو هریرہ باندې مشهور دی. هریرہ دا پیشو ته ویلې کیږي، پیشونګړی وړو کې پیشو بچی ته ویلې کیږي. نو یو قول داسې راغلی دی چې د سره یو پیشو وه، د هغې په وجه ورته ابو هریرہ ویلې کیږي، د پیشو ملګری، د پیشو مالک. او یو روایت داسې راغلی چې یو ځلې نبی علیہ السلام مسجد نبوي کې د صحابه کرامو سره ناست دی، ناڅاپه پاسید اووته. نو دا ټول صحابه حیران شو، وخت ډیر تیر شو او نبی علیہ السلام رانغی. نو هغه فوراً د ټولو نه اول تا دغه لږ کموان ډیر تیز دی، د ټولو نه اول ابو هریرہ رضی الله عنه اووتو د نبی علیہ السلام په لټون کې. چرګه نبی اسلام کو کور ته لاندل، دا چرته لاړ چې دا دومره وخت تیر کو. د مدینه منوره کې د دغه سره نږدې مسجد نبوي سره نږدې یو باغ و. هغه باغ اوس په مسجد نبوي په آبادۍ کې راغلی دی. هغې کې یو کوی و، بیروحا به یې ورته وي، هغې ته به نبي علیه السلام کله کله ورته. نو هغه باغ ته نبي علیه السلام تللی و، اوس د باغ دروازه بنده وه. نو دا ابو هریرہ رضی الله عنه دې باغ ته، باغ به نه دیوال چاپیره او دروازه بنده وه. نو په دې دیوال کې یو سوړه وه، لختې و، د لختي سورې و. نو دې په هغې کې ځان تنګ را تنګ را غونډې که او په هغې کې ورننوت.
چې وی کتل مخامخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناستو دته وای ابا هريره د پیشو پلارا تر ورسېدی یعنی په دې تنګ ځای کې خو پیشو نشي ننوته دا دغه محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د پیشو ابو هريره بس داغه نه مشهور شو خلکو خپل نوم ته هیر شو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته وی دا زما پیزار واخله او زا ورشه خلکو ته وایا چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا لا اله الا الله وی یعنی کلمه طیبه وی مسلمان شو دی به جنت الله داخلي نو ډیر روان دی چې باغ نه بار راوته نو حضرت عمر مخله ورغه رضی الله عنه هغه ته وی نبی علیہ السلام چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه هغه ول په دې سینه کې گزارو شاته ورځو بس دیر اپاس د لاړ نبی علیہ السلام ته واپس چې زه سړی واله ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل کدا سړی دی ولی وو وې د چې کوم خبره کوله دا صحیح نه ده وې دا ته ما ویلو وې نجد سه وته مو آی چې څوک لا اله الا الله وي جنت ته بځي بیا به خلک مونږ پری دي سستی به کې پیدا شي ذکر بپری دی تلاوت بپری دی نفل بپری دی بس مړه لا اله الا الله می ویله جنت ته وزم نو نبی علیہ السلام د حضرت عمر د خبري تایید کوي بالکل خبر دی صحیح ده نو دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه دغه سړی دی د ډیر لوی مقام خاوند دی ا فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې تاسو کې یو کس دی په ولاړو اوبو کې امتیاز نه کوي اسی خو پر روانو اوبو کې امتیاز کول خندي خو په روانو اوبو کې اوبه نه پلیتي که لختی کې سړی امتیاز یو کې خوړ کې نیر کې امتیاز یو کې خدا کار د مروت خلاف ده یعنی صحیح خبره نه ده سړی په خنخ کاری بد په ښکاری او بیا چې کله ولاړی وبي نو په دې کې امتیازو کولو سره دغه اوبه پلیتی شوي نو پاغه باندې نه بیا او دس کیږي نه په لاس انځلې کیږي او نه پاغه باندې چې کم دینو غسل کیږي که غسل دې په وک ټول ځان دی پلیت کو کا او دس دې په وک ځان دی پلیت کو په دې لحاظ باندې نبی علیہ السلام فرمایل لا یبولن احدکم فی الماء الدائم تاسو کې د سوق په ولاړو اوبو کې او دس نه کوي الذی لا یجری هغه اوبه چې بهیږي نه نو دین هم دا معلومه شو چې جاری اوبو کې که چا امتیاز یې وکړي دا اوبه پې نه پلیتېږي کار خو ښه نه دی نه به کوي د دې معنا دا نه ده چې یاره په ولاړو اوبو کې امتیاز یې مه کوه او په روانو اوبو کې کوه نه داسې به کې نه خوب خبره د جواز او د نه جواز ده چې په دې ولاړو اوبو کې امتیاز یې سړي وکړي نو دا اوبه پلیتې شوې او په روانو کې وکړي دا اوبه پلیتې نه شوې ثم یغتسل فیه عجیبه غوندې خبره ده هلکه سړی په ولاړو اوبو کې امتیازي کوي بیا پکې دی غسل کوي بیا پکې دی چې کوم دی لاس مخ انځي نو دا ناجایز دي دا یوه خبره شوه چې په ولاړو اوبو کې به سړی امتیاز نه کوي ځکه چې دی به په دې کې غسل کوي دی به په دې کې اودس کوي دا دویم حدیث دی وعن جابر رضی الله تعالی عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكد د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نه حدیث دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه را نقل کړی دی انه نهى چې بشک نبی علیہ السلام منع کړی دا ان يبال چې امتیاز دی وکړی شي في الماء الراكد په ولاړو اوبو کې د دې نه منع کړی نه منع کړی دا چې په دا حدیث او هغه حدیث مطلب یو دی خو هغه د ابو هريره رضی الله تعالی عنه هغه روایت کړی دی او دا غي الفاظ لګ بدل دي معنا یو ده او دا د جابر بل صحابي دی هغه نه را نقل کړی دی هغه د نبی علیہ السلام نه بیا را نقل کړی دی نو هغه سوی چې نبی علیہ السلام منع کړی دا چې په ولاړو اوبو کې دي سړی امتیازي وکړي نه به کوي پکې وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي کله چې
سپې په یو لوښي کې ستاسو هغې کې اوبه وڅکي یعنی په یو لوښي کې اوبه پرتې دي او سپي ترې وڅکلې فلیغسله سبعا نو دا دې اووه پیرې ووینځي د هر یو څیز پاکوالی د هرې ګندګۍ پاکوالی په دریو پیرو راځي ستا کپړه بدن په میتیازو باندې غشانو باندې وینه باندې هره پلیتۍ باندې چې پلیت شو نو هغه کپړه به یو ځل ووینځي نچوړ بیا کړي بیا به یې ووینځي نچوړ بیا کړي بیا به یې ووینځي درې پیرې دا پاک شو دې کې اوس نور څه شک و شوبه کول نه دي پکار البته د سپي جوټه انتهایی خطرناکه ده هر سپی چې هغه لیونی نه وي د هغه جوټه دونه زهریله ده چې نبی علیه السلام د هغې حکم کړی چې دا اووه پیرې ووینځئ او اووه پیرو سره یو ځل پکې خاوره ومږئ د ده دا زهر د ده دا جراثیم دومره خطرناک دي چې رسول الله مبارک د نن نه 1400 کاله مخکې دا خبره فرمایلې ده چې تاسو د دې سپي جوټه هغه لوښې هغه اوبه خو لاړې ابه تویې خو پلیتې دي خو دغه لوښي کې د هغه د جراثیم خواره شو نو دا به یو ځل په خاوره باندې او اووه پیرې به چې کوم دی په اوبو باندې ووینځي دا به چې کوم دی نو پاک شي اوس په خپله باندې دې زمانه کې ډاکټرانو ریسرچ کړی دی چې د دې سپي دا جوټه چې کوم دی هغه انتهایی خطرناکه ده دې کې جراثیم د انتهایی خطرناک دي د روغ سپي دپاره هم باقاعده علاج دی او زمونږ په دمونو کې روغ سپي هغه چې څوک وچیچي نو داسې دمونه چې هغې باندې هلکه دا دم کوي چې سبا له دته څه نقصان چې کوم دی نو ونه رسیږي نو د سپي د جوټې نه ډېر ځان ساتئ د سپي متعلق نبی علیه السلام فرمایلی دي چې د څوکۍ او د ښکار سپی دا ساتل جایز دي د دې نه علاوه نور هر قسم سپي چې دي دا کوسه ډب سپي د دې وجل جایز دي د دې وجلو کې چې کوم دی اصل لکه څنګه چې د مار او د لړم او د چرمخکۍ په وجلو کې چې کوم دی نو ثواب دی نو دقسې چې کومه دی د کوسه ډب سپي د چیچونکي سپي چې خلکو پسې غاپي چیچي هغه د هغې وجل جایز دي څلور قسمه سپي بعضې روایتو کې هغه دا دي چې د ښکار سپی دی د کور د څوکۍ سپی دی او د دوبي ګاټ پخوا به خلکو دوبیانو به په خوړونو وغیره کې د هغې دپاره به هغې یو سپی ساتلی و چې د کپړو حفاظت به یې کوو او څلورم چې کوم دی هغه سپی د ریوړ د کنډک د دې ګډو بیزو رمی نو که تاسو خیال کړئ نو د ګډو رمې د بیزو د رمې سره باقاعده چې کومه دی یو سپی همي دا څلور قسمه سپي دي خو بس خلاصه دا ده چې دوی قسمه د ښکار سپی د څوکۍ سپی څوکۍ کې پته د کور کې څوکۍ کې پته د پټي کې څوکۍ کې پته د ګډو بیزو کې د څاروپې کې نو دغه جایز دي دې نه علاوه نور سپي ساتل دا په دې کوڅو کې چې کوم ګرځي دا لرکول پکاري د دې نه مرضونه قسم قسم امراض او مصیبتونه ته پیدا کیږي نو یو طرف ته دغه حکم دی او بل طرف ته دا حکم دی چې لوښي کې سپي خلخ کا تکړه لوښی جوټک نو اووه پیرې به انځلې کیږي او د اوومې پیرې نه سره به چې کم دی نو هغې کې خاوره ورسره هم مږي نو دا درې خبرې دلته کې بلکې دوه رالې یو دا چې په ولاړو اوبو کې به سړی میتیازې نه کوي دا اوبه پلیتې شوې دا یوه مسله شوه او دقه د بل حدیث کې هم دا راله چې ولاړو اوبو کې نبی علیه السلام منع کړې ده چې میتیازې به پکې نه کوئ دې باندې دا پلیت شو او دویمه مسله هغه دا راله چې د سپي جوټه دا اووه پیرې انځل پکار دی یو پیره دا په خاوره باندې انځل پکار دی او د دغې څلورو قسمو سپونه علاوه نور سپي ساتل دا ناروا دي هلته کې چې کوم دی د رحمت فرشتې نه راځي هغه ځای ته کوم ځای کې چې وي کور کې وي نو د دغې نه هم چې کوم دی ځان ساتل پکار دي صدق رسوله الکریم صلی الله علیه وسلم دا پوره ونن دعا وکړئ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا